بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، زه نسیم شاکر او ریبیا تاسو په درانه خدمات کې حاضر یم. کتونکو دی وخت کې مو ستین کې موجود یو څو ورځې مخکې منځنۍ کورمې مرغان کې یوه واقعه شوې وه. د غیرت په نامې باندې یوه ښځه او یو سړی وژلي شوي وو. بیا هغې نه بعد مقامي انتظامیه د هغوی کوم قبرونه وو هغه رالوس کړي وو او زنانه کومه زنانه وه د هغې پوسټمارټم دپاره هم د هغې قبر کولو کړی وو. هغه زنانه یې سدې هسپتال ته راوړې وه. د دغې واقعې خلاف چې آیا بغیر اجازه دوی نه عدالت حکم او نه بل طرف څخه حکم راغلی و، دوی بغیر اجازه بیا د مقامی خلکو عمایدینو مشورې نه بغیر دوی دا کار ویلې کړی دی. علي شیرزی قبیلې بیا یوه غونډه راوبله د شپږو قومونو. دغه غونډه دې وخت کې دلته کې لګیا دی شروع دی او په غونډه کې په دغه ګرینډ جرګې کې دا فیصله وشوه چې یوه کمیټي به جوړولی شي او حکومت سره مقامي انتظامیه سره په دې باندې خبرې اترې کېږي. دا چې دغه جرګې کې نورې څه خبرې اترې وشوې او دغه کمیټۍ مخکې نور څه لایحې عمل وي دا به تاسو سره شریکوو. جی کتونکو دی وخت کې مو جرګې کې موجود یو مو سره د جمعیت علماء اسلام ضلع کورم سابق امیر مولانا عصمت الله صاحب هم موجود دی. دوی نه پوښتنې کوو چې جرګې کې څه فیصلې وشوې. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نوازې تاسو شکریا ده کوم چې مو اواز تاسو ټولې دنیا ته رسو او زه د ټولو قوم هم شکریا ده کوم. خصوصا زه د اهل تشیع شکریا زه نه کوم. دا به یو قسم ته نه شکري شي چې هغه هم راغلي وو او موږ سره د مو لاس کې لاس میلاو کړو او دې معاملې ته ودرېدو. نه مو په فلحال کوم پرېکړه کړې دی، پرېکړه مو د کمیټیانو کړې دی. نو کمیټي به انشاءالله د روټۍ نه د لمانځه نه بعد به سره کینو. نو کمیټي کومه پرېکړه وکړله، کومې مطالبې ونیولې، کومه خبرې وکړله، انشاءالله په هغه کمیټي باندې هغه پرېکړه باندې په هغه مطالبو باندې به انشاءالله مو پرمختګ کوو او دې دپاره انشاءالله کمیټي د روټۍ نه بعد به انشاءالله کینی اوس د روټۍ وقفه شوه. دا کومه واقعه شوې دي که لږ تفصیلات مو سره شریک کړئ. دا واقعه خو داسې دردناکه غنه کې واقعه دی چې بینولې لغنه کې سړي ته ډېر غغنه کې شي. پولیس والا په خپل سر باندې نوتلی دي، کور ته سرکاري اجازتنامه ورسره نشته دی، کور ته نوتلی دي، ښځو نه په زور بینونه راخیستي دي. اصول خو دا دي چې دوی سره یو د عدالت طرف نه چې یو لیټر وای او بیا ورسره زنانه مفتش شوی نوتلی وای. دا زنانه ونه په زور بینونه راخیستو، زبردستي ورباندې کوله. بیا هغه نه بعد کومه زنانه مرده وه، لاش و په قبر کې ایښی و، په سنه تختې ورباندې چولې شوي وې. بیا هغه نه روبستلي دي، د قبر نه روبستلي دي، په کفن کې او په سنده کې راوړي دي په دې هسپتال کې. حالانکه دې هسپتال کې اول ډاکټران نشته دي او که بیا ډاکټران شته د ډي ان اے او د پوسټمارټم ډاکټران ورکې نشته دي ورکې. دا نمای د هسپتال دی، نور دا یو بزنس سنټر یې ورنه جوړ کړی دی. نو دې ته یې راوړي دي هغه چې کې د هغه د پوسټمارټم او د دې شي اسلام اجازت هم نه کوي. اسلام دا شی ویلي د مرده جسم د قابل احترام دی، که زنانه دي خو بیا زنانه زیات احترام دی. نو بیا ظاهره خبره ده چې دا ټیسټ په کوم نوعیت باندې کېږي او کوم د بدن کوم ایسونه کېږي. نو بیا هغه دغه ټیسټ کړی دی د زنانه او د سړي ادا او دومره نه اهله ډاکټران دي د مو د تحصیل هډ کوارټر هسپتال چې راپورټ کله مثبت کله نیگیټیو کله پازیټیو مثبت او منفي راځي، کله یې صحیح دی کله یې نه صحیح نه دی. نو د دومره نه اهله ډاکټران دي، دغه نه اهله ډاکټرانو ته به مخته د مخور لور هغه کفن نه لازم خبره ده چې بس نور زه مو خپل حیا مو خپل اسلام او پښتو مو ته اجازه نه راکړي چې زه نور مزید څه په دې باندې خبرې وکړم. نو مو بنیادي مطالبه خو دغه دی چې زه آینده لپاره داسې واقعات زه نشم برداشت کولی او که حکومت ورکې مداخلت کوي په خپل سر باندې چا راپورټ نه دی کړی نو دا مداخلت هم زه نشم برداشت کولی. بالفرض که چېرې دا مطالبې ونه منل شي مخکې به دوی څه لایحې عمل وي؟ نو انشاءالله سني قوم هم راپرتلی دی، مو سره اهل تشیع نن میلوډ دي سره لاس مو سره میلاو کړی دی. څومره د کورم جنسي باشندگان دي ټول دغه ځای کې نن پیاوړي مشران د ما موجود دي. نو بیا به زه انشاءالله لکه څنګه ما دا لاس ورځې په ځان باندې ترخې کې زه په قومونه باندې وګرځېدم، قومونه ما را خبر کړو. بیا به انشاءالله زه داسې هر قوم ته زه څون د خپل پښتو اصولو باندې به زه هر قوم ته زه پګړي شوم انشاءالله. بیا به زه قومونه ترجمه کوم انشاءالله.